زمنګ د ملک او بدبختی دا ده او د دې د ترقی د نه کول یو سبب دا دی چې کله هم په دې باندې څه عذاب راشي یا څه سخت راشي نو دا هغه سختې د لرې کولو دپاره څه اسباب وي هغه اسباب نه اختیارو بلکې الټه چې دا سختي د څه وجې نه راغلي هغه اسباب اختیارو د الله د طرف نه چې عذاب راځي نو د ظلم د وجې نه راځي ظلمونه شوي وي نو یو وجه دا وي یو وجه امتحانم وي یو وجه د انسان د ترقی هم وي خو اکثر سبب د ظلم وي نو چې کله عذاب راشي موږ مزید ظلم اختیار کو هغه مظلوم طبقه صرف بددعاګانې کوي بیا اوس سیلاب راغلی په ټول ملک کې گیر دی او مختلف څیزونه دي ورځ په ورځ ګرانېږي نو د ګرانۍ یو سبب خدا وي چې حکومت وي نااهله حکومت نااهله مشران خو یو سبب داسې وي چې په خپله دا عوام هم په هغې کې گرفتار وي او هغه دا وي چې خلک ذخیره اندوزي شروع کی او دا شان عزتمندو ګرانی شروع کی سیز ګران خرڅي نو عزتمندو دا ډېره لویه ګناه ده په داسې وخت کې چې کله مسلمان ته تکلیفي او په مسلمان باندې عذاب وي او دغه رنګې هغه وخت کې ته ذخیره اندوزي کې یا مهنګایي کې ګران شی خرڅې دا په احادیثو کې لویه ګناه شمارلی شوې ده او زمونږ پښتانه هم وایي یو مړ کېږي او بل یې سر ته پراټۍ ګوري ای ګوري چې لکه سر ته خو پراټۍ نشته هغه مري نو دا طریقه عزتمندو ښه طریقه نه ده احادیثو کې د ذخیره اندوزۍ سخت ممانعت راغلی او دې ته لعنت ویلی دی لعنت یاد لري عزتمندو چې په کوم څیز باندې لعنت راشي هغه اکثر کبیره ګناه دویم دا دی په ګناهونو کې بدترینه ګناه هغه چې هغې کې د لعنت لفظ استعمال شوی ځکه د لعنت مطلب دا دی چې ته د الله د رحمت نه به لرې مردود به لکه شیطان د ټولو نه لوی لعنتي شیطان و ځکه هغه د الله د رحمت نه لرې شو نو چې کوم انسان د الله د رحمت نه لرې شي بیا د ده د صحیح کېدلو چانس ډېر کم وي یو عام ګناه د یو انسان د پاره الله رب العزت یو سزا بیان کړي فلانې سزا فلانې سزا کیدی شي هغه سم شي خو لعنتي سړی چونکې د الله د رحمت نه لرې وي نو د ده د صحیح کېدلو یعنی د جنت والا کېدلو چانس کم وي ځکه د الله رحمت نه لري نو او دا بل ګناهګار د الله رحمت کې څه نه څه درجه کې وي خو او چې کوم کې لعنت راغلی هغه د الله د رحمت نه لري نو ګناهونو کې داسې ګناه کې نه دي مبتلا کېدل پکار چې په هغې باندې د الله لعنت راغلی نو یو ګناه پکې دا د عزتمندو چې کوم انسان احتکار کوي دې ته عربی کې احتکار وایي ذخیره اندوزي د هغه شي ذخیره اندوزي کول په ذخیره اندوزۍ کې راځي چې د هغې د وجې نه مارکیټ ریټ ګرانېږي غریب ته تکلیف رسي یو انسان سره یو شی پروت دی او مارکیټ کې څه فرق نه راځي هغه ذخیره اندوزۍ کې نه راځي یو انسان یې نه خرڅوي خو نه چې په دې نیت والي یا داسې وخت دی چې اوس دا شی ته ځان سره ږدي نو عوامو ته تکلیف کېږي یا ریټ ګرانېږي بیا ذخیره اندوزۍ کې راځي ګنده چې خو دوکانونو کې کلونو سامان پروت نه خرڅېږي نو هغه ذخیره اندوزي نه وي خو چې په دې نیت یې ته واخلې یا ستا د دې مال د نه خرڅولو د وجې نه مارکیټ ریټ واقعي ګرانېږي غریبانانو ته نقصان رسی نو بس دا به ذخیره اندوزی ده او هغه ټول هغه احادیث او هغه عذابونه چې ذخیره اندوزی باره کې راغلي هغه دې باره کې دي ځکه ستا د وجې نه ضرر میلاوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل بازار ته ووتو د حکمران او د عالمانو ذمہواری دا ده عالمانو سره خو طاقت نه خو جبی ویلی شي ورته بیان کولی شي منبر باندې او چې چا سره فورس وي هغه به طاقت استعمالی زمون کار الټه شوی دی عالمان بعضې خلکو د خبرو کې دا څه کې بس هغه غریبي د جومات نه مباسي وایي زمانه ته موږ ته مسلې بیانې او چې څه مسله بیانې یو مقتدي وایي دا یې ما ته وویل بل مقتدي وایي دا یې ما ته وویل یو کس یوري دا یې ما ته وویل وایي مړه دا ښه مولا نه دی مولیان غریبانان خو دا یو جومات یې هلته هم هره مسله نشي بیانولی او چې کله څه خبره وکړي د مولا څه کار دی په دې کاروبار کې
د ځان نه مشروع جوړ کړي، کله بازارونو کې ګرځي، کله یو سره خلوي کله بل سره خلوي. نو دې لپاره فورس پکار وي. پخوا علماو سره به ججو، هغه به مثلا گورنرو، نو هغه سره به طاقت ډیر ضروری دی د احکاماتو په نفاذ کې، ځکه الله د حکومت باقاعده بیانونه کړي دي، د خلافت باقاعده احادیث او قرآن کې ذکر دی. خپل پیغمبر له خلافت ورکړي او پیغمبرانو له سرپرستی او داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، نبی علیه السلام، دی غټو خلکو له ذوالقرنین، دی لوی خلکو له بادشاہت ورکړي او خودنه دی خبره ته اشاره وا چې بی عالم سره او با عمل سره با کردار خلکو له حکومت ورکړي. او چې کوم پولیس والا دي، فوجیان دي، نو هغوی ځان نه تبلیغیان جوړ کړي، جی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم کی بات ہے اور آپ اس وقت مہنگے اشیاء فروخت کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ته به دا خبرې نه کې، ته وې که چا وکړو نو دا ډنډه داسې به ډنډه خوځې په هغه کیمره کې او په هغه ټي وي باندې به داسې کې چې دا شیم لیدلی که نه، دا کوتک به یو ستاسو د ملا به وي، تاسو تکړه شئ ویې کوي. زه ګورم چې کوم سړی داسې کار کوي، یا به داسې خبره کوي، ابا ځان تبلیغی نه جوړي. کاغه ځان تبلیغی جوړي ګناهګار دی. دا خو تبلیغ والا ذمہواری د خلکو ته به وایي به دا سیس ګناه ده او دې سره عمر کمیږي، دا د مولیانو ذمہواری ده. نو پولیس والا شو او دغه رنګې فوډ والا شو او دغه رنګې مشران شو، دوی به عزتمندو فورس استعمالي که دوی فورس استعمال نه کو نو دا کبیره ګناه ده. الله به د دوی نه تپوس کوي، څنګه چې د دې مهنګایۍ وال نه تپوس کوي، الله به دغه افسر نه هم تپوس کوي، د ده به سترګې وباسي، د ده به د لاس ماتوي او دله به داسې سزاګانې ورکوي چې دا به د ټولې دنیا مخې ته عبرت شي. اگر چې دا مونځ کوي دا مشر، اگر چې د حج او عمره کړې ده، خو چې کم کار دته د حکومت د طرف نه سپارلی شوی دی دا نه ورکوي، سره د حج او عمرې نه به جهنم ته ځي. ځکه ټولو خلق په تکلیف کې دي د ده د وجې نه. دا کرسۍ کې ناست خپل موبایل باندې حکمونه چلی، پاسېږه بازار ته راوځه. یو جینۍ وه، یو ښځه وه، د سیلابونو کې ګرځېده، څومره نوم یې روښانه شو. نو بهرحال عزتمندو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بازار ته راووتو، نو یو دوه کسانو، یو د ده غلام و یو بل کس و، نو هغوی داسې ډېر مال جمع کړی و. حضرت عمر صاحب ورته وایي دا څه شی دی؟ وایي چې دا خو ډېر مال دی، موږ وګټلو، سم خرڅ کو او سم د چا نه واغستو. حضرت عمر صاحب ورته وایي ماشاءالله ډېر مال هم جمع کړی دی او ښه کاروبار هم چلیږي. ویلې او جی بس د الله فضل دی، موږ خپل کاروبار کوو. چا ورته ویل یا امیر المؤمنین قد احتقر، وایي تاسو ته پته نه ده دا مال یې د دې وجې نه دی زیات شوی چې دا بزنسمین دی، دا احتکار ذخیره اندوزي کوي، ځکه یې مال زیات شوی دی. ویل ښه، بس واپس رالو. ویلې دا چا ذخیره اندوزي کړې ده؟ په خپله باندې رالی. ویل جی فلانی دی او فلانی دی، یو پکې ستا غلام دی یو فلانی دی. او بیا پهله ورته ترغیب ورکو، ډایرکټ ډنډم نه، پهله ترغیب، دا مه کوه، دا غلط کار دی، که هغه منې کېږي هغه ټایم څومره جرمانه کېږي هغه جرمانه پې ولګوه، بیا پرېږده. خو که حکومت د سره وي نه سبا ډایرکټ جرمانه، ډایرکټ او ډایرکټ په مغه ځای پې غوږونه نیسه چې تا سره وس وي، چې د نورو دپاره عبرت شي. ویل جي دا خو فلانی کړی. نو هغه ته تپوس وکړو ما حملکما علی احتکارکما طعام المسلمین، دا ولې تاسو داسې چل کوئ په مسلمانانو باندې دا ذخیره اندوزي کوئ؟ هغه ورته ویلي جي نشتري باموالنا ونبیع، جی زمونږ مال دی، زمونږ خوښه ده چې کله خرڅوو کله نه خرڅوو، دې کې خو د چا اختیار نشته، څه د حرامو مال خو نه دی. زمونږ خلک زر وایي که نه څه د حرامو مال خو نه دی، جی حلال شی خرڅوم، زما خپله خوښه ده چې کله خرڅوم کله نه خرڅوم. دا یې ورته ویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه، ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من احتکر علی المسلمین طعامهم ضرب الله بالجزام والافلاس. دا یاد را نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم انسان ذخیره اندوزي وکړي الله به دوه سزاګانې ورکوي. یو به دا سړی جزامي مري، په دنیا کې به په ده باندې یا په آخرت کې به ده باندې الله د جزام بیماری لګوي، او دویم الله به ده باندې غریبي خامخا راولي، دا به چا ته محتاج کېږي، ځکه د خلک ځان ته محتاج کړو ګران چیز باندې، الله به دا په افلاس په غریبۍ کې خامخا مبتلا کوي. غریبي کله نه کله داسې نه وي چې ټول مال تا نه والي، تا سره کروڑونه روپۍ خو ته اربپتي سره یو ځای کې ونښلې، نو ته د هغه مخامخ بیا داسې یې لکه یو بیکاري. ستا مثال د یو سوالګري بیا،
او هغه تعالی داسې تکلیف درکوي چې څوک یو ملنګ او بیکاري لم نه ورکوي داسې توبې د باندې وباسي او ته ورته داسې سوالونه کوي لکه دا ملنګان چې سوالونه کوي په بازارونو کې حالانکه تل کروڑپتی نو الله له چلونه ورځي او جزام مرض دې ته وایي چې قیامت په ورځ یا په دنیا کې به انسان باندې داسې بیماری ولګي چې د غوښه د بدن نه پریوزي داسې مرض کې دا مبتلا کیږي نو دا یې ورته عزتمندو دغه بیان کو مذمت بیان کو نو چې کله هغه یو کس واورېدو هغه ډېر ویرېدلو چې هو حلال کاروبار دی خو ګوره ذخیره اندوزي هم حرامه ده هغه فوراً دغه خپل مال بازار کې چې کوم ریټو په هغه ریټ باندې خرڅ کړو او د هغه چې کوم غلام نو هغه انکار وکړو هغه ویل زه نه کوم او هغه بل توبه وکړه لا اعود فی احتکار طعام ابدا زه به نن نه پس بالکل احتکار نه کوم ذخیره اندوزي به نه کوم او چې کوم هغه غلام هغه ویل زمونږ مال دی خرڅو به نو د دې حدیث راوي وایي چې ما وروسته ولیدو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا ویلو چې جزام سره به دا سړی مري وایي قسم په الله وایي اقه سړی بیا ډېر ورځې پس ما ولیدو انه رأى مولا عمر مجزوما مشدوخا وایي قسم په الله هغه په دقه بیماری کې مړ شو د بدن نه به غوښې غورځېدلې او د په بدن باندې پرارونه به جوړېدل زخمونه به جوړېدل مشدوخ یا دانې به پرې راختې په سر کې او په مخ باندې به دانې راختلې او په دقه بیماری کې هغه مړ شو د دې وجې نه عزتمندو داسې نه دي کول پکار یو حدیث